الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترمو مسلمانانو او د موږ عاجزانو قریبانو ورونو، یقینا پرون مازدیګر تقریبا د ژوب نه موږ په تیمور ته راورسېدل، خو چې هر انسان ته موږ کتل په دې چهره باندې داسې غمزده غوندې ښکاري. بیا اوس هم دا سړو اجزانو ته سړی ګوري ټول داسې پریشانه غوندې ښکاري. او پاک مجلس ته د وخت د یو لوی عالم، د یو درویش العصر د تعزیت په مناسبت باندې جوړ سوی ده. درواغ به سړی ولې یایي؟ قسم د پښې مې اوس هم پړېږي که دا خبره کولی شم. ځکه موږ ټولو ته مولي نور خان صاحب آخرت را یاد کړو. د موږ سره یو فکر پیدا شو چې موږ لره څه کول پکار دي. دا خو یو درویش و، یو عاجزه انسان و، دا د خپل قوم په خدمت باندې به لګیا و. زه 2 کاله د ده سره په مدرسه کې ما وخت تېر کړی. نو موږ به الله تعالی ته ورځو چې موږ به د الله تعالی حضور ته څه ورځو. یوه ښځه وه ول یو بچی و، دا بچی یې مړ سو. بیا به یو بل عالم ته تله، ورته ویل به یې چې یو دم یا تعویض راته وکوه چې الله تعالی مې دا بچی را ژوندی کړي. علماو به ورته ویل چې بچی مړ سو بیا نه را ژوندی کېږي. چا تسلي نه سوی ورکولی. یو وخت کې یوه عالم ته راله، د عالم ورته وویل چې ته ولاړه سه د 7 داسې کورونه اوبه راوړه چې په هغو کورو کې مړ نه وي سوی، یو وخته مړ نه وي سوی. زه دا اوبه در دموم په دا قبر یې توکه، دا بچی به دې بېرته را ژوندی شي. داسې به کور ته راله، ورته وبې ویل چې د تاسو کې کله مړ سوی ده؟ هغو به ورته ویل هو، د ما پلار و هغه مړ شو. بیا به ولاړه بل کور ته، د ما مور و مړ شو، د ما ورور و هغه مړ شو. چې په ټول کلي باندې وګرځېدله، باس روانه سوه کور ته. چا پوښتنه ورنه وکوله چې ولې؟ ډول بس د ما تسلي وسوله چې دا مرګ خالي صرف داسې نه ده چې د ما بچي ته راغلی ده، بلکې یو کور هم نه ده ورنه پاته. لکه قاري صاحب چې مخکې خبره وکوله، هر کور ته به مرګ ورځي، هر انسان ته به دا مرګ ورځي، خو په مرګو کې خامخا فرق وي. نبي علیه الصلاة وسلام چې کله د دنیا نه جامې بدلې کړې، د ده د فراق په غم کې صحابه کرام باز لیوني سو، د بازو زارې وچاودلې. یو صحابي په باغ کې د چا خبر کو، ورته ویل چې نبي علیه الصلاة وسلام د دنیا نه تللی ده. ول دا اسمان ته وکتل، بیا خدای ته وویل: ای الله، دا کومې سترګې چې تا راکړې په دغو سترګو به ما رسول الله ته کتل. نن چې نبي علیه الصلاة وسلام نسته، خدای نور د ما د دغو سترګو دید واخلي، په هغه ځای باندې الله تعالی ړوند. خو لیکن حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه داسې کله راغلی، نبي علیه الصلاة وسلام پروت و. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه په دې ټنډه باندې مچ کو، او بیا ورته وویل چې خدای دې په تا باندې 2 مرګه نه راولي. په دې ځای کې محدثین یایي چې 2 مرګه څه معنا چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ورته وویل. ول یو وفات خو دغه و چې نبي علیه الصلاة وسلام د دنیا نه جامې بدلې کړې. دوم وفات دغه ده چې دا د نبي علیه الصلاة وسلام میشن دا ختم سي، د نبی علیه الصلاة والسلام دین دا ختم سي. هغه د نبی علیه الصلاة والسلام
چې کوم کار و دا کار هغه ختم سي. اوس په حضرت مولانا نور خان نور الله مرقده باندې یو مرګ راغی، د دنیا نه ولاړی، خدای دې دوم مرګ نور باندې راولي چې د ده دا میشن ختم سي. خو الحمدلله دا نوراني چهره دا بلال مولوي صاحب د موږ سره کنکلي لوی سوي دي، مفتي صاحب دو، مرزا دو وغیره نور. الحمدلله په دې قوم کې داسې طالبان سته ما لیدلي دي، د دوی نه په غیب کې ما دا خبره کړې ده چې په کم عمر باندې الحمدلله خدای تقوا هم ورکړې ده، د خدمت جذبه هم لري. انشاءالله دغه قوم د سلیمان خیل چې ټوله زندګي د علماو په خدمت کې تېره کړې ده. ځکه د ما دلته 14 کاله کېږي دا خلک وینم چې دغه قومیت نه ده کړی چې چیرې ملا یې دوی ملګري کوي، چې چیرې مدرسه یې دوی معاملت کوي. که خدای کول الله تعالی په سلیمان خیل قوم باندې بل مرګ نه راولي. خدای به په دې قوم کې بیرته داسې علما پیدا کړي چې هغه به دینداره هم وي، هغه به پرهیزګاره هم وي، هغه به د دغه عاجزه قوم، د دغه غریب قوم انشاءالله که خدای کول د عقیدې خدمت به یې هم کوي، د دین خدمت به یې هم کوي، د مړه خدمت به یې هم کوي، د بچیانو خدمت به یې هم کوي. او که خدای کول دغه مدرسه چې زه له تېر کاله ورته ګورم ځکه دی بیماره و، دا دوه ملایان ورته ولاړو، انشاءالله تر هغه مخکې دې مدرسې ته زیاته ترقي ورکړې وه. موږ به دعا ورته کوو چې الله تعالی دوی ته د دې خدمت نور توفیق ور نصیب کړي. او د تاسو نه امید ده چې تاسو هم راولاړ سئ، د دوی ملګري وکوئ، د دوی نصرت او مدد وکوئ چې دوی په دې خدمت کې ښه نور په مخ باندې ولاړ سي او دا خدمت مخ ته بوځي. مسلمانانو زه خبره نه کوم ځکه موږ تاسې د علاقې خلک یو، تقریبا په ډېرو مجلسو کې سره مخامخ کېږو، خو خالي صرف دومره درته وایم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الدین النصیحه، دین چې دا کوم اسلام ده دا مکمل خیرخواهي ده، دا خالص خیرخواهي ده. صحابه کرام ورته وویل یا رسول الله لمن؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل لله. یو به انسان د الله تعالی سره مخلص وي، د الله تعالی سره به خیرخواهي، د الله تعالی سره خیرخواهي څه معنا؟ د الله سره به په ذات کې شریک نه نیسي، د الله تعالی سره به په صفاتو کې شریک نه نیسي. د الله تعالی چې کوم صفات دي د کومو صفاتو چې مستحق ده دا به غیر الله ته نه ثابته. د الله تعالی صفات دا به د الله تعالی مخلوق ته نه ثابته. زه نور تفصیل ته نه ځم. دوم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ولکتابه، او د الله تعالی د کتاب خیرخواهي چې هغه قرآن عظیم شان ده. د کتاب خیرخواهي څه ده؟ د کتاب خیرخواهي دا ده چې 2,500 اوامر الله تعالی په قرآن کې رالیږلي او 2,500 نواهي الله رب العزت په قرآن کې رالیږلي، دا به ټول منې. که الله تعالی د لمانځه حکم درته کوي دا ته منې، خو د روزې ول به یې هم منې، د زکات ول به یې هم منې، که حج در باندې فرض و دا به هم منې، د صله رحمي ول به هم منې، د مظلوم نصرت به هم کوې، د خپل سره خپلوي به هم کوې وغیره نور چې څومره اوامر دي په قرآن عظیم شان کې دا به ټول د ځان دپاره معمول ګرځوې. او الله تعالی چې د کومو شیانو رامنع کړی دا به د هغو ټولو نه مکمل ځان هغه رامنع کوي. دا اخلاص دی د کتاب الله سره. ولرسوله، او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره به خیرخواهي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خیرخواهي دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام په هر سنت کې به 100% د ځان ګټه او کامیابي بولي. دا به یې چې که زه د نبي علیه الصلاة والسلام په دې سنتو باندې عمل وکړم په دې کې 100% د ما دنیا ګټه هم ده، په دې کې 100% د ما د آخرت ګټه هم ده. او د نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم فرمودات دي دا به سړی ورخپلوي. اوس خبره داسې ده نبي علیه الصلاة والسلام موږ ته وفرمایل د الله سره اخلاص، او د الله د کتاب سره اخلاص، او د الله د رسول سره اخلاص. درې داسو ولأئمة المسلمین، د ائمة المسلمین د خیو معنا ده چې د وخت د حکمران چې کله هغه باغي نه وي د خدای د نافرمانۍ امر تاته نه کوي د هغه اتباع به کوي. دوم قول دا ده چې د ائمو نه مراد هغه علما دي. ولعامتهم، او مسلمانان به د خپل مابین کې یو د بل سره هم دوی شی خیرخواهي. اوس خبره دا ده مسلمانانو
ما درته ووایم الحمدلله د ما طالبي په سلیمان خیل کې سوې ده زه چې ملا سوی یم ما وخت ټول په سلیمان خیل کې تېر کړی ده ځکه پنجاب کې موږ سبقان ویل هلته د موږ سره سلیمان خیل و هلته به ما ورته کتل د خانقاه خدمت دا به سلیمان خیل کوو د مدرسې خدمت ما ورې به د طالبانو ټول مال بلا تفریقه بې د دې نه چې دا د کوم قوم سره تعلق لري لیکن دغه به د دغو مدرسو خدمت کوو نو یو څوک مفتي سادوناس د کتابي مسله ده چې چا د عالم سره محبت و د چا په زړه کې د علماو قدر و خدای تعالی به یې ته خپله باندې عالم بچی ورکوي او چې هغه نه وي الله تعالی جل شانه به حشر الله تعالی د علماو سره کوي زه چې مدرسې ته رالم په اول کال باندې په مدرسه کې غالبا یوه شرح جامع پرته وه که یوه هدایه پرته وه یو حافظ و پکې دغه من نور خان صاحب چې کله موږ ولیدل یو په بل در باندې به ګرځېدو دا جالم خان ما ته چا راوښو زه ورغلم ما ته ویل چې څومره کتابونه دې لګېږي ورسه د مکتبې نه یوسه پیسې ټولې زه درکوم مدرسه سوه ها تقریبا تر وړې دولې پورې ورسېدله خو دغه قوم د مولي نور خان صاحب سره ولاړو مولي نور خان صاحب دا خدمات ورته کوو نن مولي نور خان صاحب موږ دا نه یې چې مړ ده بلکل نه ده مړ به دی هلته و که مدرسه ورانه وایي جماعت وران وایي دا قوم دا تباه وایي ما درته ویل الحمدلله دا انسانان هست خپله یې تاسې چهرو ته وګورئ الحمدلله قسم په خدای د ایمان نورانیت ظاهره په چهره کې ولاړ ښه دیني جذبه لري ښه د خدمت ذوق لري خو چې تاسې راولاړ سئ د دوی نصرت وکوئ او د دغه مدرسه د تاسې د لارې نه نه سپاره تاسې د دې مدرسې ملګري وکوئ نور خو دا د علما راغلي دي هغه به بیانونه درته کوي بس هلته کاري صاحب یو خبره وکوله د پښتو یو کتاب ده په دغه کې یې واقعه رانقل کړې ده ول یوه ښځه وه ډېره دینداره ښځه وه دا وفات شوله د شپې کپنکش ورته راغی قبر یې خلاص کړو لحد یې خلاص کړو د دې نه یې دا کفن ایست د غمړې ورباندې غږ کړو ول سبحان الله یو جنتي د بل جنتي نه کپړې باسي یو جنتي د بل جنتي نه کپړې باسي هغې ښځې ورته وویل دی ورته یې دا سړی چې ته خو جنتي یې ځکه د وخت ولو دینداره پرهېزګاره ښځه وې د خدای طاعت و بندګي به دې کوله او ما خو ټوله زندګي په دې کې تېره کړې ده چې دا کفنکشي ده دا کوم د وړیو کفنونه باسم زه څنګه جنتي یم ول دې ورته وویل چې د ما په جنازه باندې څومره انسانان ودرېدل الله تعالی د ما د وجې نه دغو ټولو ته مغفرت وکړو دا ټول جنتیان دي ته هم د ما په جنازه کې ولاړ یې ول دی د دې قبر نه بېرته راووت زولې تقریبا سبا باندې 7 بجې وې چې مفتي صاحب ټلیفون راته وکړو د موږ ژوب او د دغه ځای پورې تقریبا 5 غنټې سفر ده ما ته په خپله افسوس ودرېدو مالکش کې چې په دې جنازه کې درېدلی وی کوم دې الله تعالی د مولي نور خان صاحب د وجې الله تعالی موږ ته مغفرت کړی وی نور دې الله تعالی د قبر د انواراتو نه ډک کړي خدای تعالی دې د میشن د خدمات الله په خپل در کې قبول کړي او د پاته روحاني بچیانو دې خدای تعالی د دین د خدمت کولو ښه توفیق ورنصیب کړي وما علی الا البلاغ